سورة البقرة دیرشم نمبر آیت دی. سورة البقرة دیرشم نمبر آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة درې مرکو شروع کیږي. الله جل شانه د نوړان دی آیتونو کې انسان ته د شکرګزارۍ تعلیم ورکو او د ناشکرۍ نه بچ کېدو تعلیم الله جل شانه فرمایل. الله جل شانه خالقیت ثابت شو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت ثابت شو، د کلام الله حقانیت ښکارا شو چې دا د الله پاک کلام دی. اغیارو چې په قرآن باندې کم اعتراضات الله جل شانه دا غي جواب ورکو. اوس د دې خبرو نو ورسته تقاضا دا چې هر انسان د الله پاک شکرګزار جوړ شي او الله پاک د انسان ته ډېر لوی نعمتونه ورکړي دي. په هر لمحه، په هر وخت کې، په هر آن او په هر موړ کې صرف او صرف د یو الله پاک شکرګزاري وکړي. او شکرګزاري دا چې یو الله ته سجده وکړي، د یو الله پاک تعریف کوي، د یو الله پاک حمد او ثنا بیانوي او د الله پاک د ناشکرۍ نه خپل ځان بچ کړي، کفر، شرک، منافقتوب او د دې هر څه نه خپل ځان وساتي. د دین وروسته الله جل شانه اوس په دې آیتونو کې نننی دی آیت کې الله جل شانه د انسان خلافت بیانوي. مفسرین فرمایي وای د الله جل شانه د نعمتونو شکرګزاري په دوه قسمه ده. یو نعمت داسې دی چې هغه نعمت سوری دی، ښکاره طور د الله جل شانه حمد او ثنا کول، د الله پاک تعریف کول. او بل نعمت معنوي دی، د الله جل شانه عبادت وغیرہ د هغې شکرګزاري هم دغه ده. خو دلته کې الله جل شانه د انسان د آدم علیه السلام د هغه تذکره فرمایي او انسان له الله پاک خلافت ورکوي. د باره کې مفسرین لیکي چې یو وخت پر ځمکه باندې داسې و چې د انسان وجود نه و، په دې باندې به جنات اوسېدل او جنات دا پیدا دي د اور نه او په هغوی باندې غلبه د شر او د فساد دا غالبه ده. ډېره موده پر ځمکه باندې شیاطین پاتې شوي دي، جنات پاتې شوي دي او د دغې نه یو قسم د فریقتو هم دي. دوی به یو بل سره داسې وو لکه شیطان چې دی نو هغه هم بیا وروسته د دې فریقتو سره به و، د نو وروسته بیا چې دی نو دا شیطانت وکړو، د نافرماني وکړه، الله پاک چې دی نو بیا راکوز. شیطان هم د اور نه پیدا دی او فرښتې دا نوراني مخلوق دی. اوس الله جل شانو وغوښتل چې زه مخ په ځمکه باندې انسان پیدا کوم، بني آدم پیدا کوم. دې نه مخکې انسان نه و. الله جل شانه د مشورې ضرورت نشته، ځکه مشوره خلک په هغه چا نه اخلي چې هغه د چا محتاج وي، د چا د حق نه وغیره نه یریږي. الله جل شانه خالق دی، هغه ته د چا د مشورې ضرورت نشته، هغه ټول نو اوچت ذات دی. خو د رایې په طور چې آیا دا فرښتې څه وایي، دوی نه یو رایې اخیستل. الله جل شانه فرمایل زه پرې مخ په ځمکه باندې یو انسان پیدا کوم، خلیفه پیدا کوم. فرښتو ورته رایې ورکړله، مشوره ورکړله چې تاسو بنی آدم پیدا کوئ
نو هغه خو به هم ویني تو یې جنگ جګړې به کوي د هغه د پیدایښت ته څه ضرورت نشته مونږ ستا تسبیح کوو ستا ثنا صفت وایو او شر او فساد والا خلقو پر ځمکه باندې شته دغه شیاطین یې تیریږي نو خلیفہ جوړېدو لپاره مونږ زیات مستحق د دوی د خبرې نه دا واضح کېدله الله جل شانو تو فرمایل چې زه پس پوهېږم تاسو باغې نه پوهېږئ اوس مفسرین فرمایي چې وایي فرښتو دا څنګه ویل چې آیا انسان ما پیدا کوا آیا دوی ته سخت کار شي په کم دلیل سره په کم ثبوت سره دوی دا خبره کوله نو وی الله جل شانه د دین وړاندې د بنی آدم دا صفات وغیرہ بیان کړو چې زه انسان پیدا کوم هغه کې به درې قسمه قوت وي یو به پکې قوت شهوانیه وي شهوتی به وي یو قوت پکې قوت غضبیه وي غصه کېږي جنگ جګړه به کوي غضب او دریم صفت په قوت عقلیه وي عقل به ورسره وي نو دې فرښتو چې دا کم الله جل شانو ته رایه ورکړله چې په کم سړي کې چیرې شهوت وي او غضب وي غصه وي نو هغه به خامخا وینه تویې جنګ جګړه به کوي هغه د الله پاک عبادت نشي کولی ځکه چې مخکې دا قوم تیر شوی او تیرېدو دغه شیاطین او دغه جنګ جګړې کولې د اور نه پیدا او شر فساد بیا کو بل پکې سنو نو وی فرښتو په دغه وجه باندې چې دا دوه صفاتونه پکې شته نو چې دا دوه صفاتونه شهوت دی او غضبیت دی غصه را جنگ جګړه را نو دای د وجه نه بخامه خدي د الله پاک نه فرمانی کوي ویني به تو یې جنگ جګړه وکي نو دغه وجه نه فرښتو دا ویلا چې د آدم پیدا کول ته ضرورت نشته مونږ ستا تسبیح کو ستا ثنا صفت کو حالان کې پرې خبره باندې دوی سوچ نه کو چې آیا دا دوه صفاتونه پکې دي دوه قوتونه پکې دي قوت شهوانیه او قوت غضبیه خو انسان کې دا صفت هم شته چې په قوت عقلیه سره دا دواړه کنټرول کولی شي الله جل شانو انسان له دا قوت ورکړي دي چې دې قوت عقلیه په ذریعه سره خپل شهوت خپل غصه خپل غضب خپل طاقت دا کنټرول کی نو په دغه وجه باندې بیا دې فرښتونو موچتي ځکه الله جل شانه د انسان پیدا کولو اراده وکړه او فرښتو ته دا وړاندې کړل چې آیا زه داسې انسان پیدا کول غواړم دی وجه نه بیا فرښتې عجز شوي او الله جل شانه آدم علیه السلام هغه پیدا کړ دې آیت کې الله جل شانه دغه تذکرہ کوي بیا آدم علیه السلام الله جل شانه څنګه پیدا کو ورسته آیتونه کې تفصیل سره بیانېږي لومبنه الله جل شانه د آدم علیه السلام داسې مجسمه جوړ کړه او مجسمه داسې نه جوړ کړي بلکې خوره کې هم درې حالتونه جوړ لومبه خوره راواغستا بیا چې خوره کې وبو واچول شي هغه نه خټه جوړ شي بیا چې کې خوب واچول نه بیا چقړه جوړ شي دا درې صفاتونه خوره نه خټه نه چقړه نورسته بیا الله جل شانو ځکه خوره وی سپینا خټي سره هغه لګه غونډه تور شي او په چقړه سره هغه خطه کتور شي ځکه په انسانانو کې دا درې قسمه خلق دي او د هر ازمکي نه هغه رنګي مخلوق چې کوم ازمکي څنګه صفت هغه رنګي الله پاک هغه انسانان پیدا کړي بعضی خوري نه خلق پیدا یا غلق غنم رنګي وي بعضی ډېر غنم رنګي وي بعضی لګ وي بعضی لګ سپین چکی وي بعضی ډېر سپین وي دا د هغه خور مطابق الله جل شانو انسانانو دغه پیدایش کړي نو دې تذکره ورسته آیتونه کې راځي دا درې قسمه خور نه الله جل شانو درې صفاتونه وکړه دا غي نورسته داسې یو ډانچه جوړ کړ د آدم علیه السلام بیا الله جل شانو د خپل شان موافق باغې کې روح کو او د نورسته آدم علیه السلام الله جل شانو پیدا کو په دې آیت کې الله جل شانو د آدم علیه السلام د خلافت تذکره فرمای پیدائش تذکره ورسته نور آیتونه کې راځي و اس قال او هر کله چې اویل ربک استرب للملائکه فرښتو ته انی بیشک ذا جاعل جوړون کې یما فی الارض پزمکه کې خلیفہ نائب الله جل شانو خپل نائب جوړي داسې نائب چې هغه شریعت احکامات هغه چې په خپل نور ته هم خپل ځان کې مراولي اوس فرښتې خو صحیح ده دا غوینه خو ګناه نه کیږي خو غوی سره د انسان د بشري تقاضې نشته
اوس که فرښتې الله پاک مخ پزمکه خلیفہ جوړ کړی وي ناغوی ته بدولګي څه په ولګه ستوي تند ستوي ګرمي ستوي یخني ستوي د دې خبر هغه ته بیا احساس نه کېدو نو دی وجنا الله جل شانو انسان کی دا پیدا کړ خلیفہ انسان چې دا خلیفہ هغه جوړ فرښتې کې خلیفہ جوړ کړی وي بیا بچی لاب نه کېږي یا شیاطین جنات کا خلیفہ وي جنات خو اور نه پیدا دي هغه به نیکی نه پیجندله نیکی ستوي نیکی په خوا به هغه اډول الله ټول شر دی وجنا الله جل شانو انسان چې دا انسان کې دواړه عنصر شته دی به ګناه پکې هم وي او نیکی به پکې هم وي دا نورست بیا الله جل شانو جنت او جهنم دا پیدا کړی دي ذکر دنیا دا ژوند دا امتحان دی چې نیکی کې او کبدي کې کچره یو صفت یو دا بل نه وي بیا بګرانه و انسانان ټول نیکوکار وي بیا هم صفایده نه بیا خو بخا مقار سړي نیکی کوله انسانان ټول پټوله فسادیان وي جنگ ببر وي بیا هم صفایده نه بیا ټول جهنميان الله جل شانو په انسان کې دا ډول صفاتونه پیدا کړه چې جنگ پکې مشتا او انسانيت پکې مشتا وس هر انسان د نیکی د الله رب نه وਹੀ او کده بدای دا الله جل شانو بده سره داغي مطابق فیصله کوي ک نیکی وکړه الله پاک ول د نیکی دی ور کوي او ک بدی وکړه الله پاک ول د بدی دی ور کوي دی وجنه الله جل شانو انی جاعل بشک زګر زون کې يم پیدا کون کې ما فل ارض پزمک کې خلیفہ نائب خلیفہ قالو فرښتوي اتجعل آیت جوړوي فيها پرزمکه کې من هغه کس یفسد چې فساد بکې فيها پرزمکه کې فساد بکې غصې بکې جنگ جګړې بکې ويسفك الدماء او ویني بتو یي په دې شیاطین بدغه ویني ته ولي دوی هم دغه کارو بل څه کار نه ونحن نسبح د انسان پیدا کولو ته هیڅ ضرورت نشتا ځکه د الله پاک عبادت هغه مونږ کوو ونحنو او مونږ فرښتې نسبح تسبیح کوو بحمدک په تعریف ستا سره ونقدس پاکي بیانو لکه ستا لپاره ای الله جل شانه الله پاک عبادت ته ثنا صفت هغه مونږ کوو او جنگ جګړې هغه د شیاطین کوي نو بل انسان ته ضرورت پیدا نشي الله جل شانه جواب فرمای قال الله جل شانه فرمایل انی اعلم بیشک ز ډیر خپوهېږم ما په هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پوهېږئ الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي